السلام علیکم ملګرو. د پاکستان بدنصیب عوام به د لویم نن 1 سپتمبر دی او د پېټرول او د ډیزلو نوې ریټ ګورئ. ډیره د افسوس خبره ده، هر شی بر روان دی، ډالر داسې تیزی سره روان دی چې داسې تیزی سره ډالر مخکې شرطه بره نو تللی. اوپن مارکیټ کې 330 باندې تاسو لا نشي ملاوي دی ډالر. راځي د پېټرول په دې ریټ باندې خبره کوو په سکرین د لهکاري جی. پېټرول چې کوم دی فی لیټر 290 روپۍ ملاوي ده او نن به تاسو له ملاویږي په 312 روپۍ چې 22.45 د دې ریټ هم زیات شوی دی. ورسره های سپیډ ډیزل چې کوم دی ایچ ایس ډي 293 ادي زور ریټو او 323 چې کوم دی د نوې ریټ ته 19.60 دی کې هم انکریز راغلی دی په 1 لیټر کې جی. بیا ورپسې کیروسین آیل چې کوم دی د خاورو تیل چې ولویل شي 164 روپۍ زور ریټ د دی او نوې ریټ 186 دی 22 روپۍ دا هم ګران شوی دی فی لیټر جی. لایټ ډیزل آیل چې کوم دی 147 د دی زور ریټ 174 نوې ریټ او 27 روپۍ لایټ ډیزل هم ګران شوی دی جی. دا زموږ د پاکستانیانو بدنصیبی ده چې سحر پاسو نو یو نه یو شی ضرور ګران شوی وي. ډالر چې کوم دی ټریپل سنچري وهلی ده د کی ډالر چې برخیږي ورسره به استاسو پېټرول لستاسو ډیزل هر څه به ورسره برخیږي. چې ډالر 340 شي ډیزل او پېټرول بریم دلته ګران شي. چې ډالر 350 شي ورسره به ډیزل او پېټرول هم ګرانېږي ځکه دای چې ډالر او دای چې سوري ډیزل اخلي دای چې پېټرول اخلي نو دا دای په ډالرو کې اخلي نو چې ډالر برازي ورسره برستا د هر څه برازي. ډېر افسوس خبره ده چې دا هر څه دا وګوره نوې پریس ریلیز دی اسلام آباد 31 اگست باندې دا پرون ریلیز شوی دی او دا ریټ چې کوم دی دا به افیکټیو د نیو پرایس افیکټیو فرام 1 سپټمبر 2023 ویل بی as follows. دا ختنه چې کوم او نو دا ټول د نوې ریټس دي. ډېر افسوس خبره ده، الله پاک ته زموږ د پاکستان غریب عوامو مددگار شي ورنه دا غل چې کوم دی د سویم چې زموږ راتلونکي چې کوم نسل له هغه جون له هم پری دی په پاکستان کې کدا ګرانی دا سره روانه نو نن 15 کال پس پتا سو ګوري چې لیټر به 500 کې ملاويږي او 600 کې به ملاويږي نو دا ګرانی به کنټرول کیږي څنګه. اوس شهباز شریف او نواز شریف وایي کوم له سلورم ځل باندې مکمل او شو موږ د پاکستان کې د شاتو ولی را دغه کو دا داسې خبره کوي چې تبه سوی دی لاړو مکمل او شوی نه ده. د 19 کال نه چې مونږ هوش سمبال کړی دا نواز شریف د پاکستان حکمران د پیپلز پارټي په پاکستان باندې حکومت کړي زیات حکومت او زمونږ په دې مطلب زمونږ چې کوم دغه د ایج سپین د دې کې زیات حکومت په مونږ نواز شریف کړی دی او پیپل پارټي له خو تقریبا 2008 کا 2009 کې له حکومت ملو شو. اوس مال ایگزیکټلی فیګر یاد نه دي خو زیات حکومت په دې خلکو په مونږ کړی دی او اوس دای دا داوی کوي چې مونږ ل بیا چانس راکړي او مونږ بدل پاکستان نورم خیر لکه نو اصل مقصد دا دی اوسېږي په لندن کې بزنس په لندن کې پیسې په لندن کې کاروبار په لندن کې بچي په لندن کې د بچو سکول په لندن کې د بچو ودونه په لندن کې علاجونه په لندن کې صرف د دې لاشونه پاکستان ته راځي. هغه مخ کې چا ویلو چې پاکستان چې کوم دی د سرمایه‌دار خلکو د پاره قبرستان دی ځکه دی وای جون د بهر تیرې د سرمایه بهر وي او صرف د دې لاشونه پاکستان ته ځي نو دا ټول چې کوم دی صرف حکومت له پاکستان ته راځي او لاشونه به ان شاء الله پاکستان ته راځي نور دی پاکستان ته نه راځي. دی پاکستان کې یو رزم نشي تیرولې نو دا زمونږ په پیسو باندې را مشوي دی پاکستان په پیسو باندې دی زیله را رسیدلی دی یو اوس زمونږ د حل جلګو خيار شي څومره هم زما یود دا ویډیو ګور سپیشلی لوم زمونږ چې کوم راتلونکي نسل له مونږ به چینج راولو ځکه زاړه چې کوم دی لا تر اوسه زنده‌باد او دغه مرده‌باد ناري وخی نو مونږ یوت لپاره چې مونږه ریولوشن راولو. ډیره زیاته مننه. والسلام.